بسم الله الرحمن الرحیم. باب تفویض الطلاق فصل فی الاختیار. توجه جی مولوی صاحب تر اوسه پورې د هغې طلاق بیانو چې سړي به خپله ښځې له ورکولو، او اوس د هغې طلاق بیان کوي چې بل بالفاظ دیگر بل وکیل جوړوي چې زما ښځې له طلاق ورکا، یا ښځه مالکه جوړوي چې بس طلاق کزان لته ورکې ته د خپله مالکه د هغې بیان کوي. چونکې خپله طلاق ورکول اصلونو مقدمې ذکر کړه، او چې بل د نایب جوړیږي او طلاق ورکوي نو دا فرع و، نو دا اوس ذکر کوي. پوه نه شوئ بیا دې ته نوم کېښودلو عنوان باب تفویض الطلاق. دې کې درې فصله صاحب د هدایي ذکر کوي. یو کې د اختیار لفظ سره بل ته طلاق سپارل دي، فصل فی الاختیار ځان له فصل کې دې بیان کوي. او دویم فصل فی الامر بالید شی د بلاس کې دی، د هغې بیان به راته کوي دویم فصل کې. او بیا دریم فصل کې د مشیت بیان دی، تا ته اختیار دی. نو د درې وړو فصلونو کې به د دې دریو قسمه الفاظو د تفویض بیان راته کوي. انتهایی اسان دی، زر زر به وایو، تور تور زی به ولوو او بس مخکې وځو، بیا به ماشومان هم کېږي. باب تفویض الطلاق فصل فی الاختیار. وإذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها طلقي نفسك، فلا أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك. برو غوري مولسه فقط یو بیره به وایو شډیر دی. یو سړي ښځې ته ویل اختاري، ځان غوره کا، او نیت د خاوند دا و چې ته که ځان له طلاق ورکولی شي. یا یې ورته ویل طلقي نفسك، دا سری الفاظ دي، دې کې نیت ته ضرورت نشته. ځان له طلاق ورکه که ورکوي، دواړو مسلو کې حکم دا دی که دا ښځه ځان له طلاق ورکولی شي، خو ګورې مجلس کې ولې دا تملیک دی. او قانون قاعده دا ده چې یو سړی ته مالک جوړی که نه، نو که هغه قبلوي د ملکیت مجلس کې به قبلوي. تملیکاتو کې قبول لپاره مجلس شرط دی. ښه قاعده مې وویله که پوه شوي پې، دا به یو قاعده ده. تملیکاتو کې قبول لپاره مجلس شرط دی. ما درته ویل کتاب در باندې به 1000 روپۍ در خرڅومه، ده ویل صحیح ده. مجلس کې ویل ټیک ده، او که مجلس بدل شو به ویل صحیح ده، قبوله مې ده، بیکار نه ورکوي. راځئ ورله مولوي صاحب، نوره خبره خو اسانه ده که نه. حق مجلس نه پاڅېدله بدل شو، او یا بل طریقې سره مجلس بدل شو، به ویل چې ځان له طلاق ورکوم، او ته ویې دا تملیکات دي، مجلس پکې ضروري و، مجلس ختم شوی دی، اوس کار نه ورکوي. وإذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها طلقي نفسك، فلا هذه ښځې لپاره دا جایز ده ان تطلق نفسها، چې خپل نفس له طلاق ورکي، ما دامت فی مجلسها، تر څو چې په مجلس کې وي. ذلک هم دغه مجلس کې کوم کې چې اختیار ورکړی. فإن قامت، نتیجه واوره، که چېرې دا ښځه پاڅېدله منه د مجلس نه، حقیقي مجلس بدل شو، یا مجلس کې ده، توجه دا به انشاءالله بویو کې راله راشي. مجلس ته بدلیدلو دو صورت دي، حقیقي او حکمي. حقیقي دا دی دې ځای نه پاڅېږي بل ځای ته شي. حکمي دا ده چې کوم باس شروع دی هغه بدل کړي، چېرته خوراک ته ولګي، درستخان ولګي، او یا چېرته نور څه باس ما شروع کړي، دا حکمي بدلیدلي. ځکه دې کې د اعراض معنی ده، انشاءالله بویو کې به وایو. او اخذت، یا دا ښځه شروع شي، موږ نه امید کې ویلي اخذه معنی د شروع یې ښه فی عمل آخر، په بل عمل کې خرج الامر من یدها، شی د لاسه ووتو، اوس پسې ګرځه. لأن المخیرة، صاحب د هدایي قانون بیانوي، دا راته مخکې تېره شوې وه. کومې ښځې چې د طلاق خیار میلاو شي، دا دغه مخکې قانون نتیجه ده. کومې ښځې ته چې خیار د طلاق دپاره اختیار میلاو شي، مجلس پکې شرط دی، که مجلس بدل شو به کار نه ورکوي. او ته وګورئ، لأن المخیرة لها، ځکه هغه ښځه چې هغې ته خیار ورکړلی شوی وي، نو المخیرة لها، لأن المخیرة، ځکه چې هغه ښځه چاته چې اختیار ورکړلی شوی دی طلاق، لها المجلسو، هغې لپاره څه دی؟ مجلس کې به کار کوي. په دې باندې د صحابو اجماع ده، باجماع الصحابة رضی الله عنهم اجمعین. او راځي هغه بله عقلي قاعده واوره، ولأنه تملیک الفعل، دلته خو ښځه مالکه جوړوي، دلته خو سړی چې مالکه جوړوي د فعل، څوک؟ منها ښځه، مالکه کوي، طلاق فعل دی که نه.
او قاعده والتملیکات تقتضی جوابا فی المجلس تملیکات خو جواب تقاضا کوي خو په مجلس کې کله کما فی البیع کنه نه پیږي بیع قسم یو کړه کنه مجلس کې فورا قبلېدل نه دي ضروري که مجلس قائم که اخر کې هم خیر دی ځکه مجلس ساعت د مجلس که ساعت واحده وي هلته بیو کې وایي ښه ساعت د مجلس چې څه مطلب مجلس کې که یو ګنټه هم تېره شوله دا شپېته منټه داسې لکه اولنی منټ لکه یو مجلس کې که ګڼې بیرې سړی آیت سجده یو ولولي که نه نو بس یو سجده لازمیږي هلته هم دقه قاعده صاحب د دې ذکر کړی لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعتا واحده هغه له اعتبار ورکړل شوی دی یو ساعت اصل کې دا نه جواب هم جوړیږي به څنګه چې ډایرکټ جواب ونه کو چې ځان می طلاق کو پکار د چې اختیار ختم شي کنه ته خو مجلس اخیره پورې اختیار مانی نه دغه جواب یو کو به ترڅو چې مجلس قائم وي څومره ساعت بږي به حکم د ساعت واحده کی ځکه که فورا جواب مقصود ضروری شي توجه به خلک په حرج کې ولويږي سيدي عبدالرحمن دیم په تمانه د موبایل در خرڅومه ب 1000 روپۍ او د مانی جواب فورا لازم کی د غریب به سوچ ته پاتې نشي التبيو کې دې بیان کوي الا ان المجلس تارة به د مجلس ته بدلیدو دوه طریقې دي یو حقيقي کله مجلس شری يتبدل بالذهاب عنه دا بدلیږي بدی چې د مجلس نه سره لاړ شي او کله حکمي ومره بالاشتغال بعمل اخر بل عمل کې مشغول شي کنه اذ مجلس الاكل ځکه اذ مجلس الاكل شری دا غیر مجلس ته مناظري یو مجلس یو د اکل بلی ومجلس القتال چې غیرهما دي مفتی رشید احمد سے ابراهیم الله نه چاته وس کړی دي انبیاء فی القبور حیات دي کنه دي ډېر مزیداری قصې وته کړی دي دا سبق ټیم رواني ختميږي انتهایی مزیداری خبري وته کړی تاسو لږ ووري زدم کې خیر دی و به کوم انبیاء په قبرونو کې ژوند دي کنه هغه جواب کړی دی ګوري کفر او د گمراه کېدو قصه خپل تاسو معلومه شي څوک په دې عقیده کې گمراه دي څوک نه دی وره هغه وای مطلق حیات د انبیاء اجمالی حیات مطلق حیات نسی قرآنی نه ثابت دی او په دې عقیده لرل فرض دي او دین انکار کول باندې سړی کافر جوړیږي ځکه د شهدا او هغه عبارت النص سره ثابت دي دلالت النص سره انبیاء داغونه مشدي چې ولا تقل لهم اف موایا نظر به شتم په طریقه ولا نشي کولای د څه وکړه نشي شهدا او تحصیل له انبیاء ته په طریقه اولا حاصل له شهدا او د قران نه ثابت ده تاسو پوهې شوي کنه به خجی دا وشو پات شو له تفصیلی چې د حیات څنګه دی لانجه ټول دی کې جوړه ده کې خیلم وی مونږ یو شان تفصیل کو د بنشپیرین حضرات بل شان تفصیل کوي ډیر توجه سره وره هم مسله ده پاتې شو له تفصیل نو حضرت لیکي کا ټول ناول مطالعه دغه فتاوی کړي وا ټول ناول مې خستم دغه فتاوا وا بلیسیاب مې هم دغه اوله مطالعه کړي وا اوله مې خستم او تر اوسه پورې مې چې څومره مسائل بیان کړي موږ ناقلین ټول نجد مې نقل لدی نه کړی دی یقین وکړ ډېر عجیب سړی تیر شوی سړی دغه فتاوی کتلو کې سړی کې تبدیلی راځي ښه ان شاء الله تاسو ته مقرر شي خجی واور حضرت استاد دې شیخ الاسلام استاد دې نو وای پاتې شو له تفصیل چې دی وای دا نسن نه دی ثابت چې څنګه حیات دی یو عقیده تفصیل معنی لرل دا فرض هم نه ده ضروری نه ده نه به یو بل ته ګمراه نسبت څنګه په تفصیل کې به هغه وای موږ مطلق آیات منو موږ یې منو تفصیل کی خبره ده نو ولې یو بل ته ګمراه وایو خیالم دې کنم دې هغه وای تفصیل نس نه دی ثابت او عقیده په تفصیل لرل ضروری نه دي دوا دریم ډېر اهم ټکی دی او د تحقیق موږ مکلف هم نه چې دې کې تحقیق وکړو ته موږ نه تبوس نه کیږي او به بس څه وای دې کې تحقیق کول چې دي کنه یو خو د مناظرو بازار ګرم کول د بسډيري خبرې لیکرین دیم ډېری په بس لیکلي دي اشتغال بما لا یعنی دي عموما په صفاتو کې غټ صفات دار چې دا به لا یعنی نزان بچ کی دی بزل شینو کې وای د دې مطالعه مبارک لري کې دې مطالعه مبارک کوي ډیره خدا علماء ترمنځ به انا چې په فیسبوک کې یو بل چیلنجونه ورکو یو بل بصیرت بدلی کو په دې باندې مطالعه کول په چې د نورو مطالعه کوي وخت ضایع کیږي به
وګوره یو ته لږ شه فضول مسلو کې قیسې نه وایي خدای خو هم تباه او برباد کا یقین وکړئ امت یې وجنګولو بهی ته ځان سې دوه درې کسانو دغه خو اخلي که نه چې ماشاءالله خو د شلو کنځلې هم در پسې لګي تا د بده نشته دی وګورئ کوم ځای ته ورسېدلو مجلس د قتال غیري اگر که یو مجلس خو د جنگ یو مناظري مقه یو مجلس کې کوم مناظري دا بیل مجلس حسابيږي که جنگ کې بیل حسابيږي که خوراکي بیل حسابيږي دته حکمي به تبدیلی وي ويبطل خيارها بمجرد القيام څنګه چې پات سیدل خيار ختم خپل مسلې زړه راشي مزازره کې بره ختمه خزه چې مجلس نه پات سیدل خياري ختم شو الکه مجلس خلانه دې بدل کنه ولی ختم شو لکه بیا سرب کې به ان شاء الله وایو بیا سلام کې به وایو چې پات سیدلو نو هم لا بیا سلام نه د ختمه راس المال باندې کې قبضه نه کړي بیا سرب لانه د ختمه کا حد له وزن قبضه نه کړي وی ولی مجلس نه بدل نو دلته ولی مجلس بدل کو وی چې دلته نه دی بدل نو به ولی ته اختیار ختمه چې مجلس بدل هم نه دی اختیار هم ختمه وی چې مجلس لانه دی بدل خدا قیام دلیل دی اعتراض دی دلته اعتراض سره قصه ختمه شو چې ځان له طلاق نه ورکوم اول ته نه دی ګورئ ويبطل خيار واخيار باطلي بمجرد قيام باندې لانه دا قيام چې دلیل دی اعتراض دی خلم دی کنه بخلاف د صرف او سلام کې لان المفسد الت مفسد فاسدل ندي هناك الت مفسد چې افتراق دی من غیر قبض چې قبضه دی نه کړي او پاسي کې د مجلس نه په بیا سرب کې بیا سرب پیژنې یلکا بیا دین بدین وتوید درهم او بدرهم د دینارو بدینارو د درهم او بدینارو د درې قسمه بیا سرب ده او د کرنسي او په کرنسي باندې بیا سرب نه د خیا دي ساتي دا نن سم مروج کرنسي چي ده او بیا سلام بیا سلام به پیژنې کني نو به منګ نن سبا هلته هدايه کې شروعي بیا سلام ویل کیږي بیا العاجل بالعاجل حالي سمن بتوالي شپږ مشتي دوه مشتي درې مشتي نټه به مقرره کی او به مسلم فيه مبيا ورکه ورته ګوري ثم لا بد من النيه بل مساله دا نیت ضروری ده په اختیاري کې یا به خوان کې یا به خزه کوي ولی ګوري وتا ثم لا بد من النيه في قوله اختیاري د سړي په قول کې چې اختیاري کوي ولی الکنه ضروری دی وایي دا کنایي الفاظونه ده کنه یار خزه ته چې وایي ولی کنایي الفاظونه ده وک شي دوه معنی دي اختیاري و معنا دا چې ځان لا زمانه کې جدا کیږي دا اختیار کوي معنی دا او اختیاري دا معنی دا ما کې اختیاري او نور خوندانو قصې برده دا معنی هم د څه معنی شوي دوه شوي لانه يحتمل تخييرها في نفسها او احتمال لري چې دا خزه غوره کې ځان د خپل بستانه جدا ويحتمل تخييرها في تصرف تعمل ما بل شان ویلو دام دا احتمال لري چې دا خزه ځان غوره کې په نفسها مطلب خاون نه جدا شي طلاق بي او احتمال لري چې دا خزه ځان غوره تغییر وکي خو په تصرف د اخر کې غیره د خاون نه جدا کېدلو د طلاق نه علاوه یادو نو دوه معنی چې شنو به کنایي ک سری کنایي او کنایي کې نه ضروري کني نو فین اختارت نفسها في قول اختاري كانت واحده باين برغوري چی مسله دا وکړه چې وسله خزي ته وای اختاري نمنګ ویلی یو چې په مجلس کې به کزان له طلاق ورکول شي خو خاون بنې د طلاق کوي ور سره چې ځان له په مجلس کې طلاق ورکو خاون نیت کړي مو طلاق به باین واقع کیږي نو څو مسلې شولې درې فین اختارت کې شریک هو چې غورغو نفس خپل یعنی خاون نه جدا کو فی قولی اختاری د خاون بده قول کې چې اختاری وته ویلو كانت واحده باینه د طلاق باینی حسابيږي والقياس قياس تقاضا دا کوي چې الله يقع بهذا شيء الله يقع چې واقع نشي په دې اختاری باندې هیڅ شم اگر که خاونی نیتم وي کې به هم د طلاق واقع نشي ولی راضي والله وان والزوج الطلاق اگر که خاون نیت وګړه طلاق ولی لانه ولا يملك الايقاع الاكبر وګوري صاحب د هدايه بیزي او زي قاعده بیانې د باب الوکالت قاعده بیانې مطلب وک شي قیاس قاعده تقاضا دا کوي چې اختیاري کې خاون نیت د طلاق وکي او خزه مجلس کې وې ځان می طلاق کو به هم د طلاق واقع نشي پوه نه شو ولی ځکه که خاون خپل غواړي چې اختیاري باندې خزه له طلاق ورکینونی شي ورکواله خپل غواړي نشي ورکواله کني تم وکي او د باب الوکالت قانون دا دی
چې یو سړی کار د خپل نشي کولی بل پې وکیل جوړوي هغه وکیل هم نه جوړېږي نه رسوي به نو دلته ښځه وکیله جوړوي یا مالک او که یو سړی د خپل د یو شي مالک نه وي بل ته وایي ته مالک شه جوړولی شي نه شي جوړولی دلته که ملک دلته خو مسله د ملک ده خو که ملک وي او که وکالت وي خپله مالک نه دی خپله نشي کولی نو بل به مالک څه کړي بل به وکیل څه جوړ کړي قیاس وایي دا ټیک نه شي کنه بیا تاسو ولې وایي دا جایز ده وایي چې صحابهونه دغه شان نقل نه نو دې ته استحسان ویلی کېږي استحسان بالاثر ورته وګورئ لأنه خاون شيء لا يملك الإيقاع مالک نه دی چې واقعي کې بدغه لفظ باندې اختیاري باندې فلا يملك مالک نه دی التفویض چې وسفري غیر تا الا ان منګ چې استحسنناه منګ استحسانا دا طلاق صحیح کړي اجماع الصحابه رضي الله عنهم اگر صحابه په دې اجماع ده ولانه دا استحسان بالاثر او تم وای استحسان بالاجماع ورته وای ولانه بسبيل راځي بل طریقه باندې سبب دی هدايه شی صحیح کوي کا الکه خپل په اختیاري طلاق نشي ورکولای خزه څنګه مالک جوړ کی هر سړی خو چې دی شي د خپل نه مالک بل مالک نشي جوړولای دا څه کې په سوال پوه شولې جواب تنه دا تاسو کومه د خاوند ته د قوت شته کنه چې طلاق خزه به ملک پاتې کی نکاح قایم پرې دي شته کنه شته ادم ورته قوت شته چې خزه ته وای کدا نکاح ختمه دا مو ته قوت شته چې خزه د ملک نه لري کې نکاح ختمه کی نه پويږي په یخي کاله کا دواړه قوتونه ورته شته نکاح برقرار پرې دي که ختمي نو چې دا قوت ورته شته خزه له ورکولې شي نکاح برقرار پرې دي ما غوړه کې او که نکاح ختمه ځان غوړه کې ما نه ځان جدا کې خلم دې کنه ولانه د خاون چې د بسبیل پداس یو منصب باندې دی ښا من ای استدیم نکاحها چې همیشه کې نکاح خپل سبیل خپل مان خلاره ده داس یو قوت ته حاصل لې چې همیشه کې نکاح خپل او یفارقها ای استدیم چې همیشه کې نکاح د خزي او یفارقها یا جدا کې ها خجلرا نو چې کله دای خپل کول شو فیملک مالک به هم وی اقدری خبر اقامت چې خزه قائمه کی په مقام د خپل نفس فی حق هذا الحكم په حق دغه حکم کې چې خزه نکاح برقرار بریدي کې ختمي خنو بده معنی طلاق باین واقع کیږي ولی دې هم دلیل پکار دی کنه یار نه پیږي بیرجی په ولې نه واقع کیږي وای جی من قاعده او قانون ویلې دی او بار بار وایو من به سبا د خیره سره بيو کې وایو چې لفظ له دغه مقتضا عمل ورکول بکاری خاله قاعده ده د لفظ مقتضا موافق عمل وما اختیاری معنی د ځان اختیار کا نخزه کله ځان اختیارول شي چې د خاون نبی مکمل جدا شي په باین کې جدا کیږي کرجی کې باین کې نه رسېږي ثم الواقع بواقع کېدل بیا بدی الفاظ معنی باین وی ولین اختیارها چې ده ثم الواقع لان اختیارها ځکه اختیار دل خزي خپل نفس لره دا کله کیږي چې ځان خاص کی بثبوت اختصاصها هغه دا چې ثابت شي اختصاص د خزي به نفس پوری خپل نفس پوری خاص شي او کله خاص کیږي چې خاون نه بالکل جدا شي وذلك في الباين او دا په باین کې کیږي پتن لګي پیږي کنه په ولا يكون ثلاثا وان والزوج ذلك برغوريجي به وري یو مثلا وکړه خاون ورته اختیاري سره یا طلق نفسك سره اختیار ورکی او نه د طلاقي وی نه په مجلس کې غزان طلاقي کولی شي یو که مجلس جدا شو به نشي دوا او به چې کوم طلاق واقع کیږي باین به واقع کیږي درې د ترتیب ټیک شو خدري سلامه مسله ک درې طلاق ځان لور کوي په اختیاري سره ورکولې شي کنه حالان کې تاسو ویلو کنه چې کني الفاظ معنی کړه درې اونید کوي صحیح کیږي نه ویل مخکې درس کې پیږي کنه په پرونی درس کې نو جواب داري بې کړه درې اونید کوي نه صحیح کیږي یار سوال کني الفاظو کې درې اونید صحیح کنه جواب دی الفاظ معنی طلاق خلاف القياس ثابت دي او غدار چې یووي او کوم شی چې خلاف القياس ثابت في خپل مورد پورې خاص وی کنه وی ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس رسول الله سم ماده د خمنګ وسامي کې ویلي قياس نور الانوار کې اول شرط د قياس دار چې خلاف القياس بنوي خلمو کنه و تو ګورئ ولا يكون ثلاثا دري بنوي وان والزوج ذلك اگر که خاون نیت کړي
ولې لأن الاختیار چې دی لا يتنوع د دې تنوع خو نشته دی خفیفه او غلیظه اعتراض دی نو باین کې عام کنایتو کې ولې دغه دو ویل ته دوه نوعی وي که نه بخلاف الابانه بخلاف د ابانت کې هلته دوه نوعی وي لأن البينونة چې دی قد تتنوع کله کله به هغه متنوع کېدلو خفیفه او غلیظه ته قال د قدري مولا فرمایي ولا بد من ذکر النفس في كلامه پنځمه مسله واوره اختاری او اخترتو خزوي اختاری خاون اخترتو خزا مولوی صاحب طلاق بالا واقع کیږي چې یا خو نفس پکې خاون ذکر کی اختاری نفس کې او یا خزا ذکر کی اخترتو نفسي او یا د دې قائم مقام دا د خاون یا د خزي په کلام کې الوه طلاق وي کنه نفس د سړی نه د خزي او نه د دې قائم مقام د دوړو په کلام کې وګورئ طلاق نه واقع کیږي ویم که به کنه بس پوه شوي به نو که خاوند ورته ویل اختار یغي جواب کې ویل اخترتو طلاق واقع کیږي نه او که خاوند ورته ویل اختاري نفسه کې یغي ویل اخترتو نفسي به واقع کیږي او دواړو کې شو او که خاوند ورته ویل اختاري نفسه کې یغي ویل صرف اخترتو به هم شو خاوند هغه کې شته کنه که خاوند ورته ویل اختاري یغي جواب کې ویل اخترتو نفسي به هم صحیح ده خزي په کلام کې شته کنه پوه شوي په او یا د دې قائم مقام ولا بد من ذکر النفس او ضروری دی ذکر د نفس فی کلامه کی او فی کلامها کی حتی لو قال تر دې که خاون ویل خزي د اختاری صرف اختاری بغیر د نفسنا فقال دغه جواب کی قد اخترت صرف اخترت ویل نو بس فهو باطل طلاق بنا واقع کیږي ولی لانه عرف بالاجماع دا دلیل لکه ولی یار نفس پکې ولی ضروری دی ویجی خلاف القياس استحسان بالاجماع سره په دې باندې طلاق ثابتو خلاف القياس او هي کې ور سره نفسو نو کوم شی چې خلاف القياس ثابت دی غیر ټول قیودات تو خیال بساتی کا او کله چې قید نو او تی حکم لګې نو دا اصل کې باغی ور قياس کې دا نه ده جایز ځکه پیجندل شوی او طلاق بالاجماع باندې او اجماع چې او هو فی المفسر اجماع هو مفسر کې د چې اختیاري سره نفس وی من احد الجانبین بل وورا ولان المبهم برو ګوري چې خاون ویل اختیاري خزي جواب کې ویل اخترتو خاون مبهم ذکر کو خزي مبهم ذکر کو مبهم د مبهم تفسیر کولای شي نشي کولای دا هغه قاعده ده ولان المبهم چې لا يصلح صلاحيت لري تفسیر للمبهم چې تفسیر د مبهم جوړ شي ولا تعين مع الابهام لنډه دا د تعین نشته ځکه ابهام دی نو تعین ونشو د دې خبرې چې طلاق مراد دی ولو قال اختاري نفسك که خاون پکې ذکر وکړو خو ذکر نکوم ټیک ده ولو قال اختاري نفسك فقال دغه وتويل اخترتو تقوى واحده باين واقش سوال خزي خو نفس نه ذکر کړي جواب من ماده ویلی ده او موږ دا مثلا ویلې د جمينه کافیه نه هدایت النحو المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب ویلم دي کنم دي 65 نمبر ماده کې دي اسوال معاد فی الجواب نو سړي پکې نفس ذکر کړي دي نو که خزه صرف اخترتو وي عقب کرامات شو کنه یار لان کلامه مفسرا ذکر کلام د سړي مفسر دي وکلامها او کلام د خزه چې دي خرج جوابا دار اوتلو اصل کې دي جواب له د سړي د کلام فيتزمن اعادته نو متضمن بوي داغه د کلام اعاده لره نغی کې نفس دلته بوي اصل کې مولوی سیم منګه د وجوه فاسده کې دا بیان ولي وسامي کې غزين کې موي چې کله الفاظ عامه او خاصه معنا اخلي هغه صورتونه وکذا وور بس لو قال اختاري اختيارا داغه صورت د مولوی سیم چې نفس د یو په کلام کې نشته خود نفس قائم مقام پکې شته کنه د نفس قائم مقام شته بس به هم کافی ده سړي ورته ویل اختیاري اختیارتن تټکه پکې زیات کو او خزي به جواب کې ویل اخترتو بس به هم طلاق ده الګ نفس خو نشته دی وای اختیارتن چې ویلو دغه قائم مقام ده ولو وکذا طلاق بواقع کېږي لو قال کله چې سړي ویل اختیاري اختیارتن فقالت خزي وتویل اخترتو وللان الحاجده في الاختياراتي کی تنبئ عن الاتحاد والانفراد دلیل لک برو غري دا اختیارتن تاشتا کنشتا دا اصل کې ها دا کنه وقف په وخت کې به ها معنی بدلیږي او تاسو ته پته ده د مرتن د بار راځي انفراد د بار ویم راځي د انفراد او د
اتحاد د پاره موږ ویل یار مجامع او کافیه کې کنه یار چې دا تا د پاره د وحدت وی بار بار هم ویلي کلمتن کې ملا چا قصې کړي وي الکلمتو کې پوه شي به دا د چا د پاره راځي د اتحاد او د انفراد د پاره راځي او دلته خدای چې وي اخترت دغه معنی پکې را لکنه چې زستانه منفرد ځان له شو مزان له څه مطلب طلاق شو خیر هم دې کنه لأن الهاچد في الاختيارات کی تم به خبر ورکې د اتحاد او د انفراد نه و اختیارها نفسها خان سوال به وکا نو خاون کوم اختیار کی یو خاون د متحد شو کنه لکه برو ګوري چې سم خبره ملانه ده کړي دا اختیاراتن کې چې کومه تا د چې بها بدلیږي دغه ها دا د چا د بار راځي د اتحاد او انفراد د بار نه هغه کې به شریکی کوم دی کې چې تعدد راځي ښا سره راځي او تعدد اوس دو صورتونه دي خاون اختیاري یو دا صورت دی او بل ځان اختیاري ځان طلاقي دویم دا صورت دی خو که خاون اختیاري دي کې تعدد نشته خو بس خاون ورکو کو بس خبره ختمه او که ځان اختیاري دي کې تعدد شته کنه یو پیر طلاق او دو پیر طلاق او درې پیر تعدد شته کنه شته نه پوهیږي به نه بس طلاق ولا معنی بکرا لکن اختیارتن سره اورا و اختیارها نفسها دا کله چې اختیاري خپل ځان خاون نه جدا کیږي هو الذي دا غشير يتحد مره چې کله متحد کیږي یو طلاق ويتعدد اخرى وكلا متعدد کیږي دوا و درې فصار مفسرا من جانبه لنډه د تفسیر شو خو د چا د طرف وشو سړي د طرفه پوهه شولې به ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي قو الطلاق اذا نوى الزوج دا صورت پاتې ده خاون ورته ویل اختاري نفس پکې نشته اختیاراتن هم پکې نشته خو خزي پکې ویل اخترت نفسي مخکې خوشبه وکنه چې خاون هغه کې تفسیرو د خزي هغه کې نو اوس د خزي هغه کې خاون هغه کې نشته خزي هغه کې شته اوس هم واقع کیږي ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي قو الطلاق اذا نوى الزوج خاون نیت کړی ولی لان کلامها چې ده کنه د خزي کلام دی کې تفسیر شته کنه دا مفسر وتلو تفسیر پکې دی وما نواه الزوج من محتملات كلامه او خاون چې کوم شنیت کړي دا غي احتمالم پکې دی امون ویلي چې یو سړی داسې کلام ذکر یو سړی کلام وکي او به بګه داسې معنی مراد کی اور لکه یو سړی کلام وکي او داسې معنی نیت پکې وکي چې دغه معنی احتمال وي صحیح کني صحیح نو سړی کلام کړي اختیاري او بده کې د طلاق احتمال شته او نیت ورلو خو بس شو کنه نو یار ازړه قاعده د ځکه کلام د خاون خزي مفسر دی وما نواه الزوج او خاون چې کوم شنیت کړي طلاق هغه د محتملات د کلام د خاون نه دی بس ټیک د نیت ورل کړي بس نه پوره کیږي نو